السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. دې ټایم کې تاسو سره په صدای نوشیره باندې لایو یم او غواړو به چې یو څو خبرې خپلو کې وکړو. ملک کې موجوده صورتحال دې ټایم کې چې کوم مونږ په سوشل میډیا ما وختي وکتو، سوشل میډیا پلیټ فارم باندې د اپوزیشن جماعتونو خاص طور پر د پاکستان مسلم لیگ نون د طرف نه په لویه پیمانه باندې د خپل قیادت ته د استفاګانو خطوط او د هغې د طرف نه استفاګانې هغه په سوشل میډیا باندې را روانې دي او ښې تیزۍ سره خپلو هیډ کوارټرو ته رسي. د دې نه علاوه کم آنک مچولي چې شروع ده، نو راتلونکي وخت کې به د هغې په ملک باندې سرسري آیا حکومت به د دې په استفاګانو په وجه د تحریک په وجه حکومت ختم شي؟ لا نه، حکومت به د مخکې نه هم مضبوط شي. موږ پرون هم خبره کړې وه چې داسې سیاست کې حرف آخر نشته. د استفاګانو په معامله باندې اپوزیشن جماعتونو کې خپلو کې هم لا خلف شار موجود دی، هغوی په دې باندې متفق نه دي، هغوی په دې باندې ټول په یو پیج نه دي. موږ چې کومې اطلاعګانې دي نو تر دې پورې چې پی ډي ایم قایدینو په منځ کې چې کوم اجلاس و او د هغې کوم خبره وه د استفاګانو، نو د پیپل پارټۍ سینیر ترین رهنما هغوی دا وینا وه چې که 250 استفاګانې هم راشي نو د حکومت د ختمېدو امکان نشته. او دا داسې کس دومره سینیر ترین لیډر هغه د خولې نه دا خبره ظاهره خبره د هغه ته به ډېر زیات انفارمیشن او کوم دې ټایم کې چې په پی ډي ایم کې جماعتونه دي، کوم ممبران دي، قایدین دي، نو د هغوی هر طرف ته هغه رابطې وي، روابط وي، د هغوی په بنیاد باندې هغوی هغه خبرې ډسکس کوي، خپله خبره خپل موقف هغه مخې ته راوړي. نو د قانوني آئینی چې کومه خبره ده هغه وکړه چې اعتزازاً معمولی سړی نه دی چې که 250 استفاګانې هم راشي نو حکومت هغه به ختم نشي او حکومت به چلیږي. دې سره سره میاں نواز شریف صاحب د طرف نه چې کله خبره وشوه نو د پاکستان پیپل پارټۍ سابقه صدر او صدر پاکستان پاتې شوی دی آصف علي زرداري، د پاکستان پیپل پارټۍ زیرک سیاستدان که موږ ورته وویلی شو، نو هغه د طرف نه د ټوک الفاظ کې خبره وه. د ننني د اجلاس چې کومې خبرې دي نو زه تقریبا هغه تاسو ته کوم چې راوړئ تحریک عدم اعتماد پرې راوړئ، حکومت ختم کوي. مولانا صاحب خبره وه چې داسې خو به عمران خان وګټي او مخکې مونږ عدم اعتماد تحریک راوړو او تحریک عدم اعتماد هغه ناکام شو او حکومت هغه نور هم مضبوط شو. نو دا چې کومې خبرې دننه ډېرې زیاتې داسې قسمه خبرې دي د اپوزیشن د طرف نه د 13 تاریخ د جلسه د هغې نه پس بیا مسلسل تحریک، شټر ډاون، هړتال او احتجاجي مظاهرې چې کومې مخکې شوي دي، خار په خار، کلی په کلی د جلسو یو پلانینګ، او بیا د جنوري په میاشت کې د لانګ مارچ اعلان، هغه پی ډي ایم ترجمان جناب میاں افتخار حسین صاحب هغه هم بله خبرې کړې، نو هغه د جنوري ته یوړو لانګ مارچ. به هر حال دا د هغې فیصلې وې، د هغې خبرې دي، د هغې خیالات دي، خو چې کم صورتحال او کمې خبرې د دې مشرانو دننه په منځ کې مو شو، نو هغوی په دې باندې په ډېرو څیزونو کې کنفیوز دي او هغوی په دې خبرو باندې اختلاف، یو ډېر لوی وسیع اختلاف دی، خاص کر د حکومت په غورځولو او را روان وخت لپاره په اجلاس کې داسې څه قسمه خبرې چې هغې سره د عوامو بنیادي کوم مسایل دي هغه تړلي وي، نو هغې باندې خبره ونه شوه. هغې باندې زیات زور هغه استفاګانو حکومت باندې د دباو
پریشر ګروپ که موږ ورته وویلی شو دا یو ډېر غټ پریشر ګروپ جوړ شوی دی او هغوی به ظاهره خبره خپل مطالبات تسلیمولو دپاره ډېر زیات کوشش کوي هغې باندې به پرمختګ کوي خو که د استعفاګانو حده پورې دا خبره کیږي اجتماعي استعفاګانې نو هغې کې به نیم په نیمه استعفاګانې هغه بیا نه راځي او ډېرې کمې استعفاګانې نو استعفاګانې که راغې نو په دې صورت کې به بیا هغې ته دا دی ته هم پته ده اپوزیشن جماعتونو ته هم د دې باقاعده اطلاعګانې به هم وي هغوی غټ کلاډیان دي د 40 50 سال نه هغوی په دې شیز باندې نظر دی ښه پوخ تجربه یې د پخه خو بیا هم داسې لابینګ چې کوم قایدین دي د هغوی ګیر چاپېره مسلسل که موږ وګورو په د تېرو 40 کالو نه دا تاریخ نو قایدین چې کوم مشران وي نو د هغوی د ګیر چاپېره چې کوم لابینګ وي نو وال هغوی د خپل ګیر چاپېره هغه ټیمونو نه او هغه لابینګ کولو والا د فیصلو نه چې د هغوی په لابینګ او د هغوی په اطلاعاتو باندې کمې فیصلې بیا وشي نو هغه الټه نقصان ورکوي ځکه چې سیاست دا د شطرنګ داسې یو کیل دی یو لوبه ده چې دې کې حرف اخر نشته نو که استعفاګانې په دې باندې ورکړې شوې او د ضمني الیکشن د ضمني انتخاباتو هغه سلسله شروع شوه او د هغې په بنیاد باندې چې کوم را روان د سینټ الیکشن دی هغې باندې حکومت مزید سینټران سینټ ته خپل رسولو کې کامیاب شو نو بیا به دا حکومت پی ډي ایم دپاره اپوزیشن جماعتونو دپاره دا به ډېر یو غټ چلنج جوړ شي او ډېر غټه دغه به هغوی به بیا په ډېر لوی مشکل کې پراته او کم چې دې ټایم کې عالمي حالات دي او کم د خطې حالات دي نو نه ښکاري چې مقتدر کمې حلقې دي او کم مطلب دا دی دې ټایم کې د سیاسي قایدینو هغه د بیانونو د ضد لاندې دي نو او د خپل ملک چې کوم موجوده صورتحال دی د ملک چې بار ملکونو کې کوم حالات دي د اسرائیل معاملې نه راواله د یو ای نه اسرائیل نه سعودي عرب نه د بارت آرمی چیف د سعودي عرب دوره او د یو ای دوره او دلته دې خواته د افغانستان معاملات نو په داسې حالات کې ممکنه نه ده چې حکومت ختم شي او بل حکومت قایم شي او بل حکومت ترمنځ راشي دغه یو څو خبرې وي په دې باندې به موږ نورې خبرې کوو کوشش به کوو چې موږ خپلو مشرانو سره دې حوالې سره لایو ټاک شو یو سلسله هم شروع کړو خو دا څه شیزونه ما په سوشل میډیا وختي وکتل او دې ټایم کې موضوع د بحث او د هر چا په خوله باندې دي چې چونکې ډېره لویه خبره ده که په ملک کې د احتجاج او د یو طرف ته کرونا ده بل طرف ته حالات خراب دي په داسې حالاتو کې احتجاج او شټر ډاون هړتالونه او دا شروع شي او د هغې په نتیجه کې اپوزیشن ته لینے که دینے پڑ جانے والا خبره منځته راشي نو زما په خیال اپوزیشن به بیا هغوی به هغه فایده او هغه ګول اچیونه کړي کوم چې کوم دپاره چې دی میدان کې دي او راوتي دي نو یو لوبه روانه ده دې ټایم کې او لوبه چې کیږي نو یو طرف ته یو ټیم ګټي او یو بیلي به هر حال د کلاړیانو په لوبه باندې ده او په ټیم باندې ده او لوبغاړو باندې ده نو ګورو به چې لوبغاړي کم په میدان کې دي هغوی لوبه څنګه کوي کم طرف ته یې بوځي او لوبه کم ځای ته رسوي خپل ګول اچیو کوي خپل ګول حاصلوي خپل هدف حاصلوي که نه دا سلسله به همداسې روانوي دې سره سره د میا صاحب د طرف نه په اجلاس کې یو بله خبره هم پیشکش هغه ټولو جماعتونو ته واضح انداز کې هغه شوی دی چې د هغې نبیل قبول په یو ټي وي ټاک شو کې باقاعده
اعتراف هم وکړو. هغه وینا دا وه چې میا صاحب وي چې حکومت غورځولو نه پس مونږ مشترکه طور باندې خپل یو حکومت جوړ کړو. را روان حکومت دپاره را روان 10 کالو دپاره د هغوی یو پلانینګ دی چې دوه نیم کاله باندې به یو کس یو جماعت یو جماعت هغه خپله حصه حکومت کوي. نو داسې حکومت به بیا څنګه وي چې دوه نیم کاله حکومتي او د هر چا خپلې فیصلې وي. نو داسې صورتحال ته بیا زما چې کوم خپل سوچ دی او زما چې کوم خپل خیال دی نو دې طرف تلو ته به ملک چې کوم مقتدر حلقې دي هغوی به بوتلو طرف نه ودرئي، به پرې نه دي دې طرف ته ملک، ځکه چې ملک کم بحرانونو سره دې ټایم کې مخامخ دی. معیشت دی، سی پیک مسایل دي، عالمي سطح باندې چې کم خبرې دي د اسرائیل او د هغوی د پالیسیانو او په عرب ورلډ کې چې کم چینجز را روان دي، په عرب دنیا کې چې کم چینجز را روان دي، د هغې په بنیاد باندې مونږ خپله خبره کوو. به هر حال د هر چا یو خپله رای ده او خپل سوچ دی. نو دغه یو څو خبرې ما تاسو سره هم شیر کړي چې څه به کېږي. د حکومت د طرف نه چې کومه لایحه عمل ده هغه ظاهره خبره ده، هغوی په دې دغه خیال کې دي چې د استعفاګانې راشي او موږ زر ته زره ضمني انتخابات او دې ټایم کې که ضمني الیکشن د استعفاګانو نه پس ضمني الیکشن کېږي نو دا هم یو ظاهره خبره ده چې هغه به سپورټ کېږي. کومو خلکو چې مخکې په الیکشن کې سپورټ کړي د هغې نه مضبوط طریقې سره به یې سپورټ کوي. نو حکومت به مزید سیټونو سره او مزید کامیابۍ سره پرمختګ کوي. هغوی به راځي او د هغوی به په سینټ کې هغه تعداد پوره شي کم تعداد ته چې هغوی دې ټایم کې ناست دي هغه نشته ورسره. او د حکومت د ټولو نه لوی زما په خیال دې ټایم کې چې کمزوري ده او قانون سازۍ کې ورته مشکلات کم را پیش کېږي. نور ډېر داسې بیلونه دي، آرډیننس دي او هغه سینټ ته ځي نو هغه سینټ کې پاتې کېږي او هغه بیا قانون سازیانې نه کېږي. نو د حکومت د ټولو نه غټه مجبوري، غټه کمزوري هغوی په دې تاک کې ناست دي چې دا استعفاګانې به کله راځي او مونږ الیکشن ضمني الیکشن بیا سلسله وار شروع کړو او د هغې په بنیاد په مارچ کې چې کوم د سینټ الیکشن را روان دی او هغې کې کامیابي حاصله کړو، سینټ کې مونږ ته 2/3 اکثریت حاصل شي. نو دا د هغوی یو سوچ او یو لایحه عمل او یو خواهش دی. ګورو به چې کم طرف ته اوښکیني او کس کروٹ بیٹھے گا نو دا به راتلونکي وخت وایي. به هر حال دا هغه خبرې دي او هغه بحث دی چې کم دې ټایم کې په میډیا باندې او په سیاسي حلقو کې او په اسلام آباد کې او په د سیاسي جماعتونو په بیټکونو کې هغه شروع دی. دغه څه معلوماتو ملاویږو او ملاقات به کوو بل خپل ویډیو ټاک شو کې انشاءالله. چې کوم ځای م یی الله مو خوشحاله او آباد ساته. ډېره مننه. الله په امان.